تاسو ته وړاندې کوم. زه یو خادم د دې وطن د سرکاري محکمې، زه یو مالی د دې چمن د سرکاري محکمې، په کرسۍ ناس یم د ژوند د تحفظ په خاطر کوم خیال د زندګۍ په هر باطن او ظاهر. د دې وطن الغو تلغو کې زندگی کوم، د کوږ عمل د عمل پیرداری کوم، د خپل ضمیر په عدالت کې مې هر وخت پیښې وي، د سړیتوب په مصیبت کې مې هر وخت پیښې وي. زه د انسان د لاس او خپو د هر عمل څوکیدار، زه د وطن د هر ګوډ پیر او هر بورجل څوکیدار. د سړیتوب په دشمنانو پسې منډې وهم، د محبت په قاتلانو پسې منډې وهم. زما وجود څه فولادي نه دی چې خوږ نه لري، زما وجود څه هوایي نه دی چې خوږ نه لري. زما وجود لکه د نورو انسانانو په شان، د دې خپې ابله او سرتوره انسانانو په شان. هم دغه درد لري، احساس لري، څه بیل ترې نه دی، هم دغه غوښه د هډوکې دی، بدل ترې نه دی. د چړې سوک او ګولۍ یې زر شلوي ماتوي، هم مصرف وینه د وجود نه بیوي تویوي. څومره سینې مو په پردو ګولۍ سورۍ سورۍ شوې، په وینو سرې مو د قانون د احترام وردۍ شوې. تشه تنخوا زمونږ انعام دی، ځان ته ځان نه وایو، که دا ګور ګران دی خو ناکام دی، ځان ته ځان نه وایو. څومره بچي زمونږ رستو یمان پاتې شي، د هر بچي په زړه د ښې ورځې ارمان پاتې شي. هغوی هم دغه سوچ کوي چې پلار مو ولې مړ شو، دغه زمونږ د زندګۍ غمخوار مو ولې مړ شو. داسې بالا بالا پلاران مړه شو بچي یتیمان، دا پته نه لګي چې څومره بلا شي یتیمان. ما د وردۍ زغره اغوستې دا تپوس کومه، یو ځل د ژوند د خاموشۍ نه بیا تپوس کومه. زه چې د وخت د تکبر ګریوان ته لاس واچوم، د یو جابر د دې وطن د یو جابر ګریوان ته لاس واچوم، لکه سرمنه یې په ځان پسې په لار راښکمه. د سړیتوب د یو خوشحال ژوندون د پار راښکمه. چرته سمګلر، چرته قاتل، چرته ډاکو راګیر کم، یا د قانون په دایره کې هلاکو راګیر کم. زه د وطن د ناموس کرښې ورانولی نشم، د قانون سترګې انتشار ته ټیټولی نشم. د امن ژبه مې زده کړې ده د امن په نوم، زندګي ما صدقه کړې ده د امن په نوم. زما په سترګو کې د یو جابر نه یره نشته، زړه کې مې هم ګورې د یو کافر نه یره نشته. خو چې د قام د دشمنانو یو لړۍ جوړه کړم، د غدارانو دلالانو یو لړۍ جوړه کړم، ورله د هر یو ظلم ناولې په تندو ولیکم، د عملونو ناکردي یې په تلو ولیکم. د ظلم سترګې ورله ټیټې کړم، ړانده یې کړمه، د تکبر اور پکې مړ کړمه، ساړه یې کړمه. او دا کوشش کوم چې داسې چرې بیا ونشي، انسانیت سره بیا داسې ناروا ونشي. دې کې تلی د ټلیفون په زور او کړنګېږي، توجه غواړمه، دې کې تلی د ټلیفون په زور او کړنګېږي. انسانیت د خپل میراث د بامه وغورځېږي. د چا وزیر یا ایمینې یا امپی اواز وي، څه ډېر بدلې د خبرو او لهجې انداز وي. زما ضمیر کې تیرې غلې د احساس چوکه شي، دا ټول وجود مې سر تر پایه یوه سره لمبه شي. دغه اواز زما اصول زما ضمیر نه مني، په داسې کار کې سفارش د چا وزیر نه مني چې راته وایي زر کړه شابه دا سمګلر آزاد کا، په سفارش د دې پلاني صاحب لیډر آزاد کا، شابه کړه هله کړه قانون او ضابطې ماتې کړه، د څو پیسو دپاره امن له چجې ماتې کا. دا هم لا وایي چې په دې فیارونه کې ژوند به دې ګران شي، پام کوه چې داسې کارونه کې ډېره به ګرانه شي چې ول ته دې ول نه وایم، ساز ته دې ساز وایم، غل ته دې غل نه وایم.